سر د تیپه د سر به ولا ګرم کیدی اب دونه ګرمي چې شاته به توزي او په شابه ولا کیدی به دونه ګرمي چې د تیته به سر ته توروزي دا زموږ د دنیا مال دی او دولت دی چې مونږ پکې د الله حق نه دی ورکړی دغه سزا او کله چا ساروي دي او سارو کې خپل حق نه ورکړي حضور پاک فرمایي د حیوانات حشر بام کېږي مارته وختي وي دا به مراجم دي کېږي دی به ورته سملي خبې ورته کولو کې او غټ به کې او دا ساروي به د پاسه ګرځي پخپو به پې ګرځي لکه پخوا چې به خلکو د غنمو ګېډۍ غوبل کولې او چې کم ساروي ښکرې لري لکه غوا سنډه ګډ چیلې په ښکرو به یې وی ابه داسې ښکرې نه شلی به او چې کم ساروي ښکرې نه لري نو هغه به پې چکونه لګي پخپو به یې راکوي دا سزا شو که په دې سزا د ګناه ختمه شوه خو جنت ته به ځي او که دا سزا کمه وه او ګناه ختمه نه شوه نو بیا به د حساب کتاب نه پس دوزخ ته ځي او تله به باقاعده مخامخ پول ته مخامخ به تله لګېدلې وي وندع الموازین القسط لیوم القیامه اما من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون او زمارونو چې دا وزن کوي دا به څوک کوي دا به جبریل علیه السلام کوي جبریل علیه السلام الله به په خپله نګراني کوي چې د حساب کتاب شروع کېږي نو اسرافیل علیه السلام به درېیمه شپېلۍ ووایي درېیمه شپېلۍ سره به ټول خلک بېهوشه پرېوځي چې څومره دي ټول بېهوشه حضور پاک فرمایي د ټولو مخ کې به زه سر راوچت کړم بیا به څلورمه شپېلۍ ووایي دا درېیمه شپېلۍ څه وایي دا د الله د عرش تجلي کېږي حساب کتاب شروع کېږي نو چې زه سر راوچت کړم فاذا انا بموسی موسی به ووینم آخذ بقائمة من قوائم العرش اے هو آخذ د الله د عرش خپه به نیولي وی دا راته پته نشته چې زما نه مخکې دی په هوش کې راغلی دی او که نه په تور کې د باندې بېهوشي راغلی و کوهې تور کې نو الله د هغې په بدل کې د دا بېهوشي ختمه کړې ده او دی د هغې نه بچ شوی دی الا ماشاء رب د الله به خپله نګراني کوي په خپله او حضرت جبریل علیه السلام به وزن کوي هغه شی سي لسان المیزان ورته وي داسې داسې چې کېږي هغې ته به جبریل علیه السلام ګوري انصاف به یې پوره بلکې الله به تپوس کوي د انسان نه دا ګناه دې کړې ده او کړې نه او که وی نه مې ده کړې دا ګناه نو الله قرآن شریف کې فرمایي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون فخلب مهروي لا صحبي بغوي شو دی به وایي چې لاس پوته چې زه خو تاسو بچ کوم دروغ وایم نو زه چې بس کوی په ځان باندې ګوی وکړې په کومه ځمکه چې دې کړې ده هغه ځمکه به درته ښکاره کړي نن تاسو نه ګورئ دې کیمرو ته اټومیټک کیمرې لګېدي دي چې څه کوي نو هغه د هر څه ریکارډ کوي مکمل ریکارډینګ درته کوي او په یو سیکنډ کې درته راوباسي په کومه روز چې غلطي شوي هغه کیمرې لا هغه روز ورکوي دا روز او دا ټیم په یو 2 منټو کې د تاسو سره وباسي نو چې بنده داسې څیزونه ایجاد کړل چې زموږ غلا او زموږ غلطي پې نه پټېږي نو الله سره به دا څیزونه نه زه خو دې ته ګورم وایي ګورې ګزاره کیمره درته مخامخ لګېدلې ده ګورې ښه لږه ګزاره کوه شي یو نه سره دوکان نه ګورې هغه د مخامخ کیمره لګېدلې ده زه پکې ښکارم نو د بنده د کیمرې نه یېرېږي او د الله د کیمرې نه نه یېرېږي څنګه د بنده کیمره لګېدلې ده نو دقه څنګه رب العالمین یو کیمره دا خو دې ما تعبیر وکړو ستاسو راپوهې دپاره د الله د طرف نه یو کیمره د پاسه لګېدلې ده که نه هغې سره جبریل علیہ السلام به وزن کوي ملک الموت به سره د ټولو ملګرو حاضر ولاړ
مکمل که ضرورت راغی او څوک سوال وکړي چې الله زمانه خو مخکې سیستی ده ما سره خو په سیستو کې زیاتې کړی دی چې جواب ورکولی شي چې الله تعالی ته وي کرام الکاتبین فرشتے چې دا زمونږ نیکۍ او بدۍ لیکي دا به ټولې ولاړ او هر پیغمبر بخپل امت ته ولاړ او آدم علیہ السلام به ټولو بچو ته ولاړ الله به ول آواز ورکړي یا آدم اے آدم قم پاسه عند المیزان قم ادرېږه د تلې په خوا کې جعلتک حکما بین ذریتک د خپل اولاد په منځ کې مې ته قاضي کړې ځه ګوره ورته که چا سره مونږ زیاتې کې ورته وایه رپېږي به داسې رپېږي به آدم علیه السلام د کجورې د پاڼې په شان شنې جامې به یې چول بعضې اولاد جنت ته روان دي بعضې دوزخ ته په بچو بنده خفه کېږي دا حساب کتاب روان تله څومره ده حضرت داود علیہ السلام یو ځل د الله نه سوال وکړ وی الله دا تله خو راته وښایه نو چې ورته وښوله نو بېهوشه پرېوت هوش کې چې راغی نو ژړلې الله دا خو ډېره غټه تله ده یا خدایه دې کې خو که دا اوه اسمانونو اوه ځمکې واچې په یو پوټیني ګوټ کې ځای کې خدای دا به زموږ په عمل څنګه ډکېږي الله فرمایل رب العالمین اے داودا چې زه غواړم په یو کجوره م ډکولی شم کوم عمل کې چې اخلاصي نو الله په هغه عمل کې وزن پیدا کوي درنۍ کوم عمل کې چې اخلاص نی د الله دپاره نی نو هغه سپکي لکه د بوسو یا د مالوچو د ډمبر په شانتي یا د بوري د ډمبر په شان ډمبر یې زیاتې خو وزن یې نی او چې کله اخلاص پکې وي د سونې د سرو زرو د سپینو زرو برابر وي وزن پکې وي وزنداري وزندار دا وزن د حساب کتاب دی قرآن شریف کې الله فرمایي اوس دا الله خوښه ده که پوره حساب کتاب کوي په خدای مې د قسم شی ګران دی موږ نه شو ټینګېدی ورته خو که الله دې خوشحاله که په دنیا کې نو د سره ګزاره کوي سوف يحاسب حسابا يسيرا یو کس به حدیث کې راځي الله به ځان ته رانږدې کړي ښه به رانږدې کړي او الله به ورته وفرمایي اے فلان کې اتعرف ذنب کذا و کذا فلان کې ګناه پیژنې کړې ده دی بو یا وړي وړي به ورته یاد او الله اتعرف فلان کې دې کړې ده دی به زړه کې و چې خدایا هغه غټ راته را مخکې نه کړي دا خو ما ته ته واړه واړه ښې او دې کې خو ما غټ ګناهونه دي کا دې را مخکې کړل خو غر کې خو الله به ورته هغه پوټیني پوټیني واړه واړه را مخکې کوي بنده دا پیژنې دا دې کړې ده او دا دې کړې ده او اخره کې به ورته الله فرمایي وایي ځه دا مې درته په نیکو بدل کړي رحیم ذات هم دې کوي رحم هم کوي دی به ډاډه شي چې خبره خو د تبدیلو ده په نیکو بدلېږي نو چې وړه ګناه په وړه نیکۍ بدله شوه نو غټه خو به په غټو بدلېږي نو فورا وایي یا الله ما خو څه نور ګناهونه هم کړي وو خو دې راته رایاد نه کړل مطلب دا چې هغه په غټو بدل شي الله به فرمایي ای بنده هغه مې د تا ته مخکې نه کړل چې ته ونه یېرېږي خفه نه شي هغه مې دله مخکې په غټو نیکو بدل کړي الله به رحم وکړي او رحم به په چا کوي په هغه چا به کوي چې سرکشي نه کوي که نه پلار کله کله په بچو رحم کوي مور رحم کوي خو په کم بچي باندې رحم کوي چې سرکشي نه کوي سرکشي او چې کم بچی را پاسي او پلار ته ښکرې نه غېږي او پلار ته کنځل کوي او پلار سپکوي بېعزته کوي نو پلار د هغه د مرګ نه تېر دی پلار ورته خیرم کوي پلار یې جیل لم ورکوي او داسې پلاران مې لیدلي چې په دغه بچي ډزم کړی چې ورغی چې د نه ځان خلاص کړ سرکشه سره الله هغه عمل به کوي چې هغه عمل اړو چا سره کوي نه چې سرکشي په دنیا کې نه کړي کبر یې نه کړي الله سره مقابله نه کړي نو هغه انسان سره به الله پاک په قیامت کې ډېره ګزاره کوي رحم به کوي الله پاک
یو حدیث